له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها ونفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرینو، نند منظور حسین بچے پاغ دو خوشحالی راغلی. یو خوشحالی لویا خوشحالی خدا دا چاگو سند د فراغت حاصل کو طالب گرای د دور نه فارغ شو د مولای دور تا وردن نشو. دیمه خوشحالی چې داغه واده ده او سبا داغه د واده ولیمه هم ده. داوم یو نوی ژوند دی او یو نوی ژوند ته داخل شو. دا دواړه مرحلې یو طرف ته خوشحالي ده او بل طرف ته یو ګران منزل یو ګران سفر دی. ځکه یو سړی هغه ته ذمہ داری نه یې والا نو بیغمی او کله چې یو انسان ته ذمہ داری والا شي نو بیا هغه ته ګران ادا شي چې هغه ذمہ داری بیا سر ته رسولي او هغه پوره کولی. کا ذمہ داری سر ته ورسوي نو هغه د آفرین او د شاباسي مستحق شي او کاغا ذمہ داری هغه سر ته ونرسوي نو کار پاتې کیږي نه. خو په هغه باندې لان تان او په هغه باندې بدای شروع شي او هغه ذلیل او رسوا شي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ذمہ داری والا کړي وا. الله ورته حکم کړو بلغ ما انزل الیک من ربک. زما پیغمبره ورا سوا نو سورا سوا آغا ما انزل الیک من ربک چې تا ته د الله د طرف نه را لېږلی شوي دي.
ورپسې وی وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کتا دا اللہ کتاب بیان نکا تا اللہ وحی کردی دا و تا خلق تا و نرسولا تا ذمہ داری والا شوی دا وغدی و نوی فما بلغت رسالتا نو تا خپل رسالت ڈیوٹی او ذمہ داری اغسر تا و نرسولا پیغمبر پاک تا وی ما انزل الیکا من ربک تڑیرو خیاری تڑیر عقل مندی ساڑیر بہترین خبری دی وگوارے ما انزل الیکا من ربک چھ اللہ در ترالی گلی دی نو آغا بخل کو توائے پدا ڈیوٹی او ذمہ داری دا آغی دا او کدا دی انوی او دا دی ان رسول فما بلغت رسالتا نتاغت رسالتا ڈیوٹی ادا نکڑا دا پیغمبر پاک نا رستو داغ امت داغ رستانی خلق نو دا غی کتا سر ادریگی خو ڈیرا خوا کتا سر ادریگی نا او تا سر مرگرتیان کئی نو خفاکی گا ما پروام کوا ورپسی اللہ رستو بیاوئی فسوف یاد اللہ بقوم یحبون ویحبونا اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین کدا اسلام مرگرتے آو نکڑا زگا چاہ ڈیوٹی ادا کے و ذمہ داری ادا کے و خلق تا دا اللہ احکام رسے نو سوک با دے خلاف کئی سوک با دے مرگرتیا کئی سوک با دے بدنامی سوک با دے خیرخواہی اصلاح صفتون بکئی خو یاد ساتا پا دائی تڑپ رانی زمان آسنا چه توائی را خلق بخپشی خلق با میں مخالف شی خلق برانواوڑی مرگری با میں کم شی فسوف یات اللہ بقوم یحبون ویحبونا ذرے چاہ اللہ با بلی او قوم پیدا کی چاہ غیبہ دا اللہ سرمینہ کئی اللہ با دا غیبہ سرمینہ کئی نخا بیسی صفت بیسی اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین مومنان تو تابداری دائی سر بے منعی دائی سر بتابداری عزت علی الکافرین و پکافران و بازوروری کافر دے پارا بسختی کافر سر بسختی کئی او دائی او خود صفت دے دا چی چاہ کے راشی چاہ دے مومنانو سرندرمی کئی او سوک چی دا اللہ دا دین دشمنی مخالفی داغ سر سختی کئی نو دائی او خود صفت دے پیغمبر پاک دا اللہ بلزائی فرمائی یا ایوہ النبی جاہد الکفار یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم و پیغمبر جہاد کواد کافران سرا والمنافقین او دا منافقان سرا واغلظ علیہم سختی کوا پدائی باندی
او بل ځای الله وی وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً او دی مومی پتاسو کے سختی دانا چار ځای وته نرمه نرمه وای چا سره به نرمی او چا سره به سختی دا ذمہ دارای دا ډیوټای دا ورتا والا کولی د دې ذمہ دارو د پورا کولو لپاره دا ذمہ دارای پورا کول یو لا عمل پکاروا یو طریقہ کار پکاروا چې پاغي طریقہ هغه کار کړو هغه لا عمل سر ته رسول وا نو الله سورہ شورا کې وی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ دارنگی منگا تا وحی اکڑا درود اخبر طرفنا قرآن تا روح ہوئی زکاة روح علاج بغیر قرآن نا پا بلسا نکی گی کپا بلسا کی دے نو اللہ و قرآنی قریب نرالی کے بلسا بیرالی کے لیو خو علاج کی گی پا قرآن نو اللہ وی ماد روح علاج راولے گو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا دارنگی منگا تا وہی اکڑا درود اخبر طرفنا ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان تا پتا نواج سنگ بھئی بیان دا کتاب ولا الایمان او تا پتا نواج سنگ بھئی بیان دا ایمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلویخ کالا پارا بکی دیر گڑیو دوڑو کواری نا ترزا غوانای پوری چاہتے دانوی چھ داو کاو دامو نپوئی دے پی نبوت نو وہی نور آگلی چل والا نورتا چھ سنگے منی کما سنگے سامی لاری تراوارو ما نو اللہ ورطا ہوئی ما کنتا تدریم الکتاب والا الایمان تا پتا نواج سنگ بھئی بیان دا کتاب تا پتا نواج سنگ بھئی بیان دا ایمان ولیکن جعلناہ نورا لیکن اگردو منگا دی قرآن لڑا رڑا نادی بی من نشاؤ من عبادنا لار خو منگا پدی رڑا باندی چاہتا چی خو خشید زمانگ دا بندگانونا تیاری تورا تیاری چاہتا پتہ نہ لگی مار نوینی لڑم نوینی کند کدر نوینی ٹکری خوری او کلا چاگا سکا ٹار چی بیٹری لاٹینی رنائی نوغا بیار ساگا تخیاری پاربو کی او تورا تیاروا اللہ دا مخلوق نا یہ شوے ہو دا اللہ صفتون راغستیو آگے مخلوق لا ورکڑیو دا عقیدہ چرا شکلونا منگ جوڑ کری دیتا دا نیکانو بندگانو روح رازی اعادت روح کی گی دیتا او منگا دائی توائیو دائی بیازا منگا سوال اللہ تا پیش کئی دانا چه غی مزنکو آئی مزونا کول طریقہ ابراہیمیہ باندے غی مزونا کول او قرآن کے اللہ وی
وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا دای موس کئی خود دای دا موس ندیم بیت اللہ کی مگر سرڑی او تانی سنگا چه تانی وے لاس ٹپے او سرڑی وے دا بے فائدی دای دا موس بے فائدی ہو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکلی کانت الصلاة لجمیع الملل طولو امتونو موس کو پا زمانہ جاہلیت کے آئی موزونا کول ابو جہل او داغ مرگرو مسکو آل قبلہ و قبلی طرف تے مسکو دانو چاہی اللہ نمانو اللہ امانو قرآن وحی وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کدینا تاسو کې چې اسمان او زمکه چا پیدا کړی دی وی الله دایم منل دانه چې الله نه منه دایم منل چې بارانونه الله ورای وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کدینا تاسو کې د برنا باران سو ورای لا یقولن الله دی وی الله دائم منن چې بارانو ورون کې الله دے الله من خیراتون ام گول اجعلتم سقاط الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله اغی حاجیانو لبا ستوان ورگول خیراتون ام گول اغی اخیر کافر بس شو مشرکانی ورطولی ہوئی چاہی اللہ من اسمانونو پیدا کون کے من بارانونو والے من چاہ اللہ دے اگئی مزونا کول آئی خیراتونا کول اگئی کافر و مشرکان بسشو قرآن کریم اگا ذکر کئی سورہ یونس اولسم سپارہ آیت نمبر 18 اطلسم کی اللہ دا غی عقیدہ خی شپاگی منگا غی جدا شو آغا دعوی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ دائی بغیر دا اللہ نا دا غچا عبادت گئی چھ نو اللہ فائدہ ورکولشی او نو اللہ نقصان ورکولشی وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ او دائی ویدہ کسان سے منگا شفارس گئی اللہ تا منگا دائی توائیو او دائی سے منگا سوال اللہ تا پیش گئی داری نیکان بندیان دی کیا نا دا اولیاء اللہ دی او دای دا اللہ ډیر لوی مقام ورکړي منگا گناہگاریو منگ دای توایو نو دای زمنگا سوال اللہ تا پیش کئی دای زمنگ دا پارا شفارس کئی اللہ تا زمنگ پا دای ملک ام دغا مرادو بابا لبروانو درگاہ لبروانو او ایوے حداد بعدو ذمہ دار دے حداد سرخوگی حداد زیڑی تا بھئی دا ٹھیکا والا خدای ورکولا او دا قتل دای والا ٹھیکے او ذمہ دار آئے ورکڑوی دا بعدو ذمہ دار دے حداد سرخوگی حداد زیڑی او بیاد آگی نا بے چاپیر تو آفو نا کول سیدی وے قبرونو تا کولی نظر او منخت بے دا اولیاء پنوم باندی ورکولی اغیوم دا کولا دیوم کئی فرق سر آگئی تزان تا زرزل مسلمانو آیا
زما مهربان خو عقیده تیر احترام دا عقیده دا مشرک دا تبلیغیان وی دا اللہ نر کیدو یقینا مخلوق نظر نہ کیدو دا کم مطلب دے دانا چی سڑے زیے وہ لور نشی راڑے بغیر دا اسباب ظاہریونا چالا فائدہ و نقصان ورکول دا اللہ صفتو روای سولیقت اگر نشو منے کولے یو رنا پکاروا نو اگر رنا اللہ راولے گلا قرآن کریم تا سکا بیٹری دا او تو را تیار دا او تو آئی دا چاند سرک شو او تا بیٹری راڑا او تا گوے تا رنا اکڑا وگو منتے شو او کدا بیٹری بل چالور کے وگا رناو کی بیا مندے شی رنا دا اگر رنا چلاس کی راوالی دا پیغمبر پاک اگر نو تبا رناو کی او تبا خلق کو تا تیارین نجات ورکی کہ اگر رنا دی نہیں رہا اغسی زمان مہربان او تی او زرزلوائی زر پیغمبر پاک پا طریقہ کار کو امتکار نشی کولے تب آگر رنا رالی اگر رنا دے علم دے قرآن اگر رنا دے علم دے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دی وجہ علامہ ماوردی داغو کتاب ادب الدنیا دین و دنیا اور پائی کہ صفحہ 92 کی 2 کی آج ذکر کئی ان العلم عوض من كل لذت ومغن عن كل شهوة ومن تفرد بالعلم لم تؤخذ خلوة ومن تسلى بالكتب لم تفد سلوة ومن آنسه قراءة القرآن لم تؤخذ مفارقة الإخوان سورة كل خبرہ کئی اگوئی ان العلم عوض من كل لذت علم عوض دے داری او لذتنا دنیا کی دا لذت دیر سی زنہ دی دا خوان دیر سی زنہ دی دا طولنا زیاد خوان دے دا طولنا زیاد لذت اگا علم کی دے خو علم گوارے دا قرآن ہے سنت دانا چی پسکول بے لکری علم فریضتن علی کل مسلمین علم فرض دے پاری او مسلمان نو پسکول کی باورتا بیا سخی لینن دا کڑیو اسٹالن دا کڑیو قائد اعظم دا کڑیو باچا خان دا کڑیو دا علم دے دا علم نہیں دا غینا مراد دے علم دا قرآن و دا حدیث دا دنیا علوم دی ٹھیک دے آگاو میں حاصل کر دنیا دا فائدی دا پارا خدا اللہ رضا دا اللہ خوشحالہ لے چکم علم دے نو آگا علم دے دا قرآن و سنت دا رسول اللہ صلی اللہ لیکن نہیں دا علم ترقیب اللہ راضی علم اعلی خوان کئی چاگزان لمشغل راہو کردے نو ماوردی وئی ان العلم عوض من كل لذت علم عوض دے داری او لذتنا ومغن عن كل شهوة او بھی پرواہ کون کے دے سڑی لردار شہوتنا شہوت ما تشتہی الانفس آغا شیدوئی چی آغا سڑی زڑگواری آغا توئی چی دے انسان زڑگواری
علم سره بی پروا کوي دا هغه څه نه چې زړه غواړي. مثلا زړه غواړي ډېر مال او دولت، علم چې حاصل کړي نو هغه وایي پرېږده مړه راغې که لاړ نو لاړ، زه په وچه ډوډۍ هم ګزاره کولی شم. یو لوی عالم تیر شوی علامه کرخي، هغه فالج والی و بیمارو، دا هغه شاگردان بادشاہ لړل او درخواست یې وړو. په هغه وخت کې بادشاہ سیف الدوله و، درخواست یې ورله وړو چې زموږ استاد دی، فالج والی بیمار دی او څه ورڅخه شته هم نه، که تا هغه له وظیفه مقرر کړي. په هغه زمانه کې به علماو له بادشاهانو تنخواه مقرر کړه، وظیفه به ورله مقرر کړه، ورکوله به. دا شی مسلمانانو بادشاهانو نه ختم شوی. اوس دوی اعلان کړو چې موږ به علماو له 10,000 روپۍ تنخواه ورکوو. نو بیا چې کوم علماو ایوي زمونږ دغه حاجت نشته پرېږده مړه کېږي به، او چې کوم وایي چې دا یهودي دی نو د هغې لاړې بایدي او په دفتر ورخلاصو. یالی موږ له د هغه یهودي دی بیا تنخواګانې اخیستې او هغې له داخلي. نو اوس یې ورشي او د ډي سي په دفتر کې رجسټر وګورې، چا چې ورته یهودي وي نن تنخواګانې هغې یې دي. داسې هم نه، هغه بیمار و فالج والی و، شاگردان یې لاړل او هغه ته یې وویل علامه کرخي ته خبر رائے چې بادشاہ تعالی 1000 روپۍ د هغه دور هغه مقرر کړي تنخواه وظیفه، او دا به لاره میاشت رالیږي او اوس یې زر اشرفۍ ستا شاگردانو له ورکړي او هغوی را روان دي. علامه کرخي په کټ کې پروت و، وی ما لږ راپاسوي، راپاسو او داسې کړی و، وی مخ راله قبلې ته کوي، مخ یې ورله قبلې ته کړ. په هغه زمانه کې د کلو نه دیوالونه به چاپېره و، د هغې به یو دروازه یو ګیټ و، ځکه د لښکرو جنګونه به و. زمونږ نه لږ مخکې په دې دور کې هم تېر شوي دي چې د کلو نه اکثر کلي به د غر په لمن کې و، لکه زمونږ دا کلی هم د غر په لمن کې. دا ولې؟ دا به یې ځکه د غر په لمنه کې جوړول چې د قومونو جنګونه به و، د لزاک او د یوسفزو جګړه به وه. دا پنځپیر د لزاک او د لزاک پکې اوسېدل، یوسفزي رالل هغې وښکلل تېنه او دا یې تېنه قبضه کړ. نو د غر په ویښ کې به یې کور جوړو، دا دې له چې شاته غر دی د شاته نه راباندې دشمن نشي راتلی، او چې د مخې نه راځي نو وو به کوڅې به یې تنګې جوړولې، ځکه به یې تنګې جوړولې ګینې هغه خو ځمکې څه قیمتي هم نه وي. خو دا دې له چې لښکر د دشمن راځي نو چې په یو ځل راتلی نشي، او چې دوه راځي او درې نو بس موږ به یې د مخې نه وو، نو کوڅې به هم تنګې وي، زړې کوڅې ټولې تنګې دي. اوس خو وایي چې موټر پکې ځي، چې بله لار ورکولی شي. نو د کرخ د بازار نه دیوال چاپېره و او د هغې دروازه وه. علامه کرخي په کټ کې کېنو، مخې والا قبلې ته کړ. نو علامه کرخي دعا شروع کړه، الله ما او د بادشاہ عطیه، ما او د بادشاہ هغه تنخواه د کرخ په بازار کې مه یو ځای کې، زه به د بادشاہ پیسو ته کښېنمه، زه به د بادشاہ پیسو ته لاس نیسمه. الله ما او د بادشاہ پیسې د کرخ په بازار کې مه یو ځای کو. مورخین ذکر کوي کله چې هغه شاګردان د کرخ بازار ته را دننه کېدل
نو امام کرخی جنازه دروازه نه وته یو ځای نشو هغه علماو چې هغوی په بادشاهانو نو خرڅ شوي هغه علماو چې هغوی په مالدارو نو خرڅ شوي هغه علماو چې هغوی په دولتمندو نو خرڅ شوي هغه علماو چې هغوی د چا پروا او لحاظ د الله په دین کې نو کړی هغه بس مولای مړه چې دوه خفتې به کېږي بیا به ګرځي چاندو پسې هغه بس مولای چې کله یو تلاس نیولی او کله بل تلاس نیولی هغه بس مولای چې هغه دین د الله رضا لپاره نه د هغه د مالدار او د غټانو خوشحالولو لپاره چې مالدار او غټان خوشحاله شي او مال چاندي او مال پیسې راکړي هغه یې مولای هغه به د دین څخه خدمت وکړي بیا دین خدمت نه کوي او یو کسب دی یا به څه کسب کو یا به دا یو کسب دی پخوا به نور څه خرڅول اوس به دین خرڅوي دا د دین خدمت نشي کولی هغه کرخي یو چا ورته خبر راولېږه چې بادشاه وایي راشه تنخوا به درکوم او دا به کوم او دا به کوم هغه په پتون ډوډۍ کې به وچه ډوډۍ وی بادشاہ سوی هغه وی چې پیسې به درکوم دولت او ته به زما سره دربار کې دا ډوډۍ نه به چاکو وی ورته وایي چې هغه وچه خوړی شي چې وچه نشي خوړی نو هغه به بادشاهانو ته ناستي علم دا یو لوی نعمت و دا یو لویه رڼا وه او دا چې چاله ورکړي هغې خودداري پیدا شي چا کې چې خودداري پیدا شوه هغه د دین خدمت وکړی شي او چا کې چې خودداري پیدا نشي په هغې کې احتیاجي مخلوق ته سر کتکول مخلوق ته د مخلوق خوشحالولو هغه د دین خدمت نشي کولی هغه دین بدنام کی او د هغه د وجې نه بیا دین تباه شي دې وجې الله وایي یا ایها الذین آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله اے د ایمان خاوندانو یقینا ډیر د مولیانو نه او ډیر د پیرانو نه خوري مالونه د خلکو په باطلو طریقو باندې چا ورلا د ماښامي بانه جوړه کړې ده چا ورلا د څلوېښتای بانه جوړه کړې ده چا ورلا د کلیزې بانه جوړه کړې ده چا ورلا د اسقاط بانه جوړه کړې ده په هغې طریقه باندې خوري بس ناستي وته یو عالم دی تا ته تړلې ناس ضرورت مطابق هغه له خیال وسات دا ستا فرض دي دا نه چې هغه مولا د هغه فرض دي د مولا ذمه داري نو دی به راولي کې به نه بیا به مولوي صاحب ورته وایي ماله به څه راکوي مولوي صاحب ولې وایي تو ولې د خپلې خوښې عاجز دی هغه ته وګوره ورکوله خو هغه به تا ته نه وایي تو ور سره تعاون امداد وکړه ستا به اجر او ثواب وشي خدا نه چې تا هغه ځان ته کښېنو هغه ځان ته تابعدار زمونږ یو ملګری و مولاو یعنې مولیانو کې و یو ځای کې امام شوی و نو هغه خلکو ته یې وایي زما خو دلته کور نشته څه پاکولی نه شمه خلکو یې موږ به له نمبر په نمبر ډوډۍ راړو او موږ له به دلته وړو ته سبقونه وایه مونځ به راکې مولوي صاحب ورته وایي ډېره ښه ده هغه غریب دی الله دپاره به مونځ ورکړو سبقونه یې ښیل نو چې ډوډۍ به کم یې وراړه نو چا به د سړشمو ساګ پخ کړی و چا به ملخوظ یې پالک پخ کړی و چا به شپېشترې پخ کړی و یو هفته چې تېره شوه نو داسې مس غونې ومو یو ورځ چې یوه هفته تېره شوه
نو خلکو چې موزه وکړ نو ودرېدو یې لکې نه خبره درته کوم نو خلکو ته وی زما خو یو هفته تاسو سره تېره شوه او کله د شړشمو ساګ دی او کله د پالکو دی او کله د بلخودو دی او کله د شپېشتري دی او تاسو دوره کړاو کوئ او جومات ته راړئ او تکلیف کوئ نو دا مه کوئ یو اسانه طریقه درته ښیم خلکو وی چې څه وایي وی څنګه مولوي صاحب وی داسې به کوئ چې روټۍ ټایم کېږي او تن راځئ ما ته پړی چوي په دې پوله مې سروي کله به شوتل خورم کله به شړشم خورم کله تاسو به تکلیف نه کوئ دا هم څه تماشه جوړه کړې نو دا هم نه چې ملا به هغه غریب درته نه وایي نو ته هم څه مه کوه ته خیال ساته خو په هغې ذمهداري موږ مقتدیان هم ورسره بیا عادت شو یو ورځ موږ ته ولاړو ډېره ګرمي وه محراب کې یو ځل یې شاته وکتل وی جوخ جوخ ودرېږئ بیا یې شاته وکتل وی جوخ جوخ ودرېږئ یو مقتدي ورته وایي پلاره خپله خو یوازې ولاړ یم محراب کې درته پکې لګېدلی موږ یې په وترټلو په ګرمۍ دا اواز کوي چې جوخ جوخ ودرېږئ علم الله درکړ نو بیا خلکو ته هغه صحیح طریقه باندې علم ورسوه دا پروا د چا مه کوه دی به خوشحاله شي دی به خفه شي ښه اخلاق حدیث کې راځي یو شی د قیامت په ورځ په تله کې هغه به دومره دروند نه وي څومره چې ښه اخلاق به درانه وي ما شیء اثقل فی المیزان من خلق حسن د ښه خوی نه دروند شی بل شی نشته ښه خوی چلوه د علم کار وکړه خلکو ته قرآن او حدیث وښایه یو ته چې ستا نه د خدای کتاب زده کړه دا یو ډېر لوی شی دی دا یو ډېر لوی نعمت دی او دا نعمت الله په هر چا نه کوي دا په چا ثم الحمد نعمت دی الله دې د دې نعمت نه محرومه کوي او الله دې توفیق او طاقت ورکړي چې نور خدمت وکړي ما با بیان وګت کړي خو زنن ډیر زیات ستړی وم ځکه دا یو هفته کراچۍ کې پروګرامونه بیا دلته رالم دلته دماونه شوه ماښام زه داسې بې حاله شوی وم چې کور کې لاونج کې پرېوتم بس جوړې اډو په ځان نه هم پوه شوی سترګې مې ورغلې اوس د ماسخوتن بانګې چې وې نو راپایڅولم کور کې وی ستا نن پروګرام شته ما څه خبره ما ته خوب او ما وی ګار کې درته خلک بتامه دي زر زر مې او داسو کا مزو کا صرف دې لرالم چې دای خوشاله شي تاسو خوشاله شئ الله دې مونږه ټول خوشاله کی او الله دې زمونږ د دین خدمت والی الله دې مونږ د قران او سنت خادمان وګرځي دا د دین خدمت لدا ملمان راغلی خیال وساتئ احترام قدر وکئ تاسو له الله دې اجر او صله درکې دا ټول زمونږ ملمان دي د دوی با کورونه بچي به زایونه به هغه پریدي او راشي خدمت کوي تاسو ور سره مرسته او مرګرتیا وکئ ملمستیا والله کوي او خیال والله وساتئ الله دې مونږ ټول خوشاله کړي او الله زمونږ د خپل رضا کارونه سرګن کړي اوس دله پګړای وو او بیا با دعا وکړو بیا پروګرام ختم شي یو ځل خپل پګړای والے دا خدا بل ځل وځي بل خوشاله شي مبارک لار دې کو ملبانه برابر دعا وکي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمه